بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران مشرانو، ستاسو خدمت کې بیا یو ځل حاضر حاضر یم. او نن چې کوم دی نو ان شاء الله که ژوند خیر وي نو موږ به د الله باره کې گفتگو کوو. د الله باره کې به تفصیل بیانو چې یاره موږ ته چې کوم دا مولیان صاحبان وایي چې الله چې کوم دی نو بس یو نور دی، نو دا خو حد پورې صحیح خبره ده چې الله پاک نور دی. یعنی زمونږ چې کوم دی نو زمونږ دا بدنونه جسمونه چې کوم دي موږ دې دنیا کې پیدا شوي، نو زمونږ دا بدن چې کوم دی نو دا جوړ شوی د خټې نه دی، د خاورې نه دی. او بیا چې کله دا انسان مړ شي او مطلب قبر ته لاړ شي، نو قبر کې چې کوم دی د ده دا بدن چې کوم دی نو خاورې شي، چینجي منجي وخوري، بیا څه وخت پس د هډوکي وي هغه هډوکي هم خاورې شي یو ځل. نو دا د انسان چې کوم دی حقیقت دی، ولې چې انسان دې دنیا کې پیدا شوی دی د دې ځمکې نه. صرف آدم علیه السلام چې کوم نو هغه الله پاک په جنت کې د جنت د خاورې نه د هغه جسم جوړ کړی و. باقي مونږ چې دی هم دې دنیا کې پیدا شوي یو او هم دې دنیا کې به یعنی مطلب وفات کیږو او ختمیږو. او اصل چې کوم امتحان دی هغه زمونږ د دې بدن نه دی، زمونږ د دې روح دی. زمونږ دا روح چې کوم دی نو دا د بره نه راغلی دی، او چې کله د انسان وفات شي مړ شي نو دا روح واپس لاړ شي. سوال جواب به زمونږ د دې روح نه کیږي، او زمونږ دا روح چې کوم دی دا به جنت یا دوزخ ته ځي. ټیک ده. او بیا هلته چې کوم دی نو د جنت لو والا لبا هم نوی جسمونه ورکړی کیږي، یعنی نوی بدن به ستا، نوی باډي به، نوی جسم به. او دغسې دوزخیانو له به هم د ناري مادې نه چې کوم جسم جوړ وي نو هغه هغې له ورکوي، یعنی کمپیټیبلیټي به پکې. کمپیټیبلیټي مین دا دی چې لکه هلته چې کوم دی نو نه زاړه کېږي، نه به سړی زړېږي، نه سړي له مچیازې ورځي، نه سړي له چې دی نور څه مسله وي ورسره. هغه جسمونو باندې چې کوم دی ویښته میښته نه روزي، لکه څنګه زمونږ ږیره او ویښته میښته دي. نو د هغه ژوند چې کوم دی هغه نه ختمېدو والا دی، یعنی ابدي ژوند دی هغه. هلته چې کوم دی پاس وخت هم نشته دی چې مطلب ګړی وي، شپه شي او ماښام شي او ورځ شي او رڼا شي او باران شي او طوفان، دغه شیزونه نشته هلته. هلته به دا زیړ مازدیګری دی او نه سهار شته نه ماښام شته، او نه چې کوم دی نو هلته به سړی وده کېږي. دا دلته چې کوم دا جسم زمونږ دی نو دی ستړی شي چې ډېر کار کوو نو بیا دله آرام ضرورت دی، دی وده کېږي. که وده نه شي نو بیا نور معاملات خرابېږي او لږې ختمه شي او خېټې خرابه شي او داسې نور مسایل چې کوم دی دې سره تړلي دي. نو د دې جسم ضرورت دی، د دې جسم ضرورت دی چې موږ خوراک وکړو چې زموږ ته انرژي میلو شي، توانایي طاقت راته میلو شي، نو په هغې په ذریعه موږ بیا د خپل دنیا مادې ګوډې کوو او خپل کارونه روانوو. او دغسې چې کوم دی نو زموږ په دې سینه کې چې کوم هغه لطایف دي، هغه لطایف چې کوم دی نو اوده دي او د هغې خوراک نور دی. څنګه چې زموږ د دې جسم ضرورت دی، روټۍ خوراک، چای خوراک، ترکاري، شربت، دا هر چیزونه چې کوم مونږ کوم کوو، خوراک ساک چې کوم مونږ کوو، د دې جسم ضرورت دی. دغسې زموږ کې چې کوم زموږ په دې سینه کې چې کوم روحونه دي نو د هغې فطرت چې کوم دی نو هغه نوري دی، د هغې خوراک هم نوري دی، هغه نور ورکول دی هغې ته، هغې به په هغه نور سره د هغې پرورش روان شي او به رابیدار شي. خو چونکې زموږ زړونه بند دي، د الله نوم هم زړه ته راکوز کړی نه دی، نور راکې جوړېږي نه. الله پاک چې کوم دی نو په هر انسان کې یو ټلیفون فټ کړی دی، صحیح دی. او دا ټلیفون چې کوم دی دا هر انسان کې شته دی، خو مسله دا ده چې په هغې کې نه بجلي شته او نه پکې سیم کارت شته.
نو د بجلی او د سیم کارت ضرورت لري. که تا سره ډیر ګران موبایل فون وي چې په مارکیټ کې د ټولو نه ګران وي، په لکونو روپۍ د هغه قیمت وي، خو که هغه تا سره وي او نه پکې چارج یعنې بیټري پکې نه وي او سیم کارت هم پکې نه وي، نو هغه فضول دی. ته پرې نه کال کولی شي چاته ټلیفون نه شو کولی، نه چاته ټیکس میسیج کولی شي، او نه چې کوم دی نو څه انټرنیټ وغیره پرې ته کتی شي، هېڅ هم نه کېږي پکې، ولې چې بجلي پکې نشته. اول به هغه چارج کوې، بیا به د چارج نه پس هغې کې سیم کارت اچې، دا سیم کارت په ذریعه به چې کوم دی هغه کار کېږي. دغسې چې کوم دی نو زمونږ دا ټلیفون چې الله پاک مونږ کې فټ کړی دی، دا زمونږ د زړه دا د هغې موبایل په رنګې دی چې کوم موبایل کې نه سیم کارت شته نو بجلي شته. اوس سیم کارت څه دی د زړه دپاره، د دې ټلیفون دپاره د الله نوم، او بیا چې کوم دی د الله نوم د هغه زړه کې تکرار کېږي، دنده دا ټک 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 چې کېږي دې نه نور جوړېږي، نو ستا دا ټلیفون چالان شي. سیم کارت هم پکې راغی، بجلي هم پکې راغی، نور پکې راغی، بس بیا چې کوم دی نو الله سره پې ته خبره کولی شي. دا د الله سیسټم چې کوم دی جوړ کړی دی د انسان دپاره. دغسې چې کوم دی نو هلته چې کوم دی په جنت او په دوزخ کې چې کوم دی نو الله پاک یو نظام او سیسټم داسې پېښ کړی دی، جوړ کړی دی چې یو خو دا خبره چې کوم دی مولیان کوي چې څه د انسان نفس خواهش کوي که نه نو هغه به میلاویږي، خو هلته چې کوم دی نو هغه نفس به چې کوم جسمونو له ورکړی کېږي هغه به قدسي نفسي صفا نفس به وي. ستا دا نفس او زما دا نفس چې کوم دلته دی دې دنیا والا، د ده تعلق دې دنیا سره دی، دی به هم دلته پاتې کېږي، دی د جناتو نه دی، قوم جنات نه دی، او جنات چې کوم دی نو دې جهان کې زمونږ د راتلو نه مخکې اوسېده. دا جهان چې کوم دی دا چې موږ ته ناسوت وایو، دا ځمکه، دا زمونږ ځمکه چې کومه ده، دا زمونږ چې کومه دنیا ده، دا اصل کې د جناتو ځای دی، او جنات پکې بې تحاشه اوسېږي. دومره جنات دي چې که چېرې ستاسو باطني نظر کلو شي او وینئ نو په هر کور کې په زرګونو دي، په لاره به ترې تېر نه شي، دومره ډېر دي. او جنات چې کوم دی هغې عمرونه ډېر زیات دي، په زرګونو کاله د هغې عمرونه، او بله خبره دا ده چې جنات چې کوم دی لکه اوس چې کومه ښځه جن وي که نه نو هغه هر 3 میاشتې پس بچي روړي، او هغه داسې نه لکه زمونږ په رنګ چې یو ماشوم یې وشو بس، د هغې چې کوم دی د ټولو یعنې کم د ټولو نه چې کم د هغې بچي کېږي نو 70 بچي کېږي، او داسې په سلګونو، یعنې مطلب د چا 500 300 داسې د ټولو نه کم مینیمم چې کوم دی نو هغه 70 دي، 70 بچي د هغې کېږي، نو عمرونه یې هم ډېر دي، په زرګو عمرونه دي، نو دې په وجه باندې جنات ډېر زیات دي دلته. دا نن سبا چې کوم دی نو زمونږ که خیال لیکلي به په خپلو یعنې پښتنو کې به حساب راولو، دنیا خلک بیماران دي، دنیا خلک جنات پکې ورننوتي دي. د جناتو دپاره چې کوم دی نو د ټولو نه ښایسته ځای لکه سړی نه وایي یاره سور پالنګ که نه، نو دا د انسان دا جسم نه دی، دا د جناتو دپاره سور پالنګ دی. نو ځکه د انسان ته چې کوم دی دا جنات ورننوځي، دوی پکې اوسېږي. او بل دا ده چې د انسان دا وینه خوږه ده، نو هغې چې څه کوي هغې ستا د هډوکو ته ځان رسوي او ستا د هډوکي بیا سټي، او دا د هغې غذا خوراک دی. لکه د هغې غذا څه ده د جنات غذا چې کومه ده نو فاسفورس یعنې بدبو چې په هغه کویله کې وي، او هغه د انسان یا د هر څه په هډوکو کې، او بدبو یې ډېره خوښه ده، چې کوم ځای کې بدبو وي بس هلته د جناتو ډېری، یعنې موږ ورته ډېران یاد کړو، ډېران ټوایلټ چې دغه ځای نه چې کوم دی دی ډېر زیات خوښي، نو دا د هغې غذا ده، د هغې خوراک دی، نو خپل خوراک له ځان رسوي.
دغسې چې کوم دی نو الله پاک چې کوم دی نو د هر څه دپاره یو نظام یو سیستم جوړ کړی دی. زمونږ چې کوم دی نو نن سبا په حالاتو کې چې کوم دا بیماری دي زموږ په دې خلکو کې یا په ګرد و نواح نو په دې کې ګورې 95% یعنی یو 15% بیماری چې کوم یا د جناتو په وجه دي او دا جنات چې کوم دی نو تا کې راننوتی شي اني ټایم. یعنی ما ډیر کسان چې کوم دی داسې وکړه چې په هغې کې جنات دي او ما چې کله پې چوف کړی دی دم مې پې کړی دی نو هغه جنات تروزي او والوزي او چغې وایي. هغه نور چې کوم دی هغه نور پې ډېر بدې لګي هغه نور سره د هغې سوځي نو په منډه څوک چغې وایي او څوک سوري وایي او وځي د هغې کس نه. خو بیا څه موده پس چې کوم هغه کس ماته بیا میلو شي بیا هغه ته هم هغه مسلې نو زه ورته بیا دا وایم چې یاره دا خو جنات دي دلته نه مطلب په دم باندې ووته خو در کې بیا راننوته نو ته خپل ځان کې پروټیکشن پیدا کړه چې دا جنات تا کې بالکل راننوځي. هغه پروټیکشن چې کوم دی نو هغه په نور سره راځي چې یو ځل ستا دا زړه الله الله شروع کو نور د جسم ته راغی بیا ستا وجود ته دا جن نشي راننوتی او که راننوځي نو په چغو وځي سوځي داسې ورته ښکاري لکه چې چا نغري په نغري د پاسه کښېنو نو هغوی سارېدی نه شي بیا هم کوشش کوي راځي تنګول هم کوي او درننوځي خو پاتې کېدی در کې نه شي وځي په منډه تښتي. دا چې کوم دی نو څه لږه شان خبره مونږه د جناتو باره کې وکړه او د دې انسان چې کوم دی د دې انسان د دې سیستم باره کې چې یاره د جناتو غذا څه ده د دې جسم څه غذا ده او بیا زموږ چې کوم لطایف دي دې له نور ورکول دي د هغې غذا چې کوم دی نور ده. نو دا لږه شان خبره مې په دې وکړه چې یو ملګري پوښتنه کړې وه چې هغه ویل یاره دا نن سبا د ډېرې مسلې د جناتو په وجې او دغه خلکو کې جنات ننوتي خلکو ته یو بازار هم جوړ کړی دی چې رښتیا درته وایم ډېر خلکو چې کوم دی نو کورونو کې او د دروغو تعویضونو معویضونو دم او دغه کوي او غریبانان دي چې لوټ کوي غریبانو نه پیسې والي د هغې څه کار هم ونشي الټا هغې کره دومره جنات دي چې تا کې نور هم دننوځي چې ته راځې په سر دې هم دړي نور دې بیماریانې سیوا شي او نور هم چې کوم دی تباهۍ ته ورنږدې شوي. دا زموږ په خپله چې کوم دی نو یو خورزم و هغې کې جنات ورننوتي او دومره خطرناک و چې هغه مطلب رانه یوړه وفات شوه ځوانه جانې جینۍ وه. نو دا شیزونه چې کوم دی دا ډېر زیات دي عامل شته دی عامل حق دی. عامل هغه انسان ته وایي چې چا سره د دې علم وي یا هغه انسان چې د قرآن مجید یا خو څوک ولي وله څه دم هم ورکړي او دم سره چې کوم دی نو بیا د هغې خپل جنات دي یا د هغې خپل موکلات دي نو هغه موکلات چې کوم دی هغه مدد کوي په دم دروها کې او په دم درود کې او که هغه ني نو بس بیا هغه جعلي دی پوه شوې څو چا تعویضونه رانیولي دي چا خپل د ځان نه چې کوم دی یو خپل پروګرام جوړ کړی دی باتی درکړي دا پلانکي هدیره کې والوځوه دا پلانکي هدیره کې وسوځوه دا پلانکي سختونه واله په اوړو کې واچوه ویې غږوه بیا هغې نه چوري جوړ کړو بیا پلانکي هدیرې ته یو سم په میږو یې وخوره دا مختلفې ډرامې چې کوم دی نو زموږ دا خلک کوي خاص کر چې دا ځان ته عاملان وایي خو عاملان نه دي. دا زه په خپله چې کوم دی نو چې کله هلک وم نو ما یعنی مطلب ما په خپلو سترګو لیدلی دي چې دا خلک مختلف ځایونو ته ځي هلته ټوله ورځ ناستې دي ورځ کې چې کوم دی ماښام یې نمبر راځي بیا پکې هغه ځای کې شپه مو کړي او هغې ته چې کوم دی نو هغه کس دی بیا کم از کم 10,000 دا چې هر څومره یې والو بچ کس ته ګورو د هغې مطابق کار کوي. داسې لږه شان خبره مونږ وکړه انشاءالله را روان چې کومه موضوع ده
نو هغه دا یعنی د الله باره کې به مونږ خبره کوو چې الله یعنی دا موضوع خو د الله ولې خو چونکې پکې د جناتو داسې خبر راغنو د دې ویډیو ټایم کم دی زینه پس یو بل ویډیو جوړوم ان شاء الله پای کې به د الله باره کې وایو د ځان خیال ساتئ د الله په امان